بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زدنا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي خادم ولله تعالى كتب مخ سبق کې د ملائکه با سوچ چې په ملائکه باندې ایمان لرل ضروری دي. ملائکه د الله تعالی یو مخلوق ته چې الله پاک جسم نورانی اگې ته ورکړل او د الله پاک حکمونه چې د امني ستړي کېږي نه پرې حکم منلو باندې دا بطاعات باندې سر الله پاک په سجده کې مقرر کړی دي، صحیح په رکوع کې مقرر کړی، صحیح په یو کار کې، صحیح په بل کار کې لګولې دي او مذکر او مؤنث پای کې نشته. د ابلیس په باره کې خبره اتره دا شو هاروت ماروت واقعا کوم چې په اسرائیلي روایتو کې نو هغه فضل ده. بیا د نن سبق کې دادي چې د ایمان لرل په کوم خبرو باندې ضروري دي. په اعتقادیاتو کې یو خبره ده الله پاک کتابونه دي، آمنت بالله وملائکته وکتبه. نو د الله تعالی طرف نه چې څومره هم کتابونه په انبیای کرام باندې راغلي دي هغه غټ دی او کواړه دي نو دا ټول حق دی او سچ دی. ټوټل سلور کتابونه الله پاک نازل کړي لکه حضرت موسی علیہ السلام له الله پاک تورات ورکړو او حضرت داوود علیہ السلام له الله پاک زبور ورکړو او انجیل چې د الله پاک عیسی علیہ السلام ورکړو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له الله پاک قرآن مجید ورکړي. دا سلور غټ غټ کتابونه د دې علاوه سل صحیفه الله پاک نازل کړي دي. صحیفه دې څه ویل لکه څنګه چې د قرآن مجید دا سپاری دي دسه پدې کې 50 صحیفه حضرت شیس علیہ السلام باندې الله پاک نازل کړي او په ادریس علیہ السلام باندې الله پاک 10 صحیفه نازل کړي. لکه په ابراهیم علیہ السلام ته الله پاک ورکړي او لس الله پاک د موسی علیہ السلام ته د فرعون د غرق کېدو نه مخکې ته دا ورکړي. لکه چې موسی علیہ السلام تنبوت ملاوي له نه آتا واخذ الالواح واخذ براس اخيه واخذ الالواح دغه تختیو نو بیا چې کله دا فرعون دغه شو فرعون تبا برباد شو دوه د سیریه ته لاړو هغه ولته کې یو کتاب لسوي چې موږ په ایمان لرلو موږ څه قانون وایو دغه نو الله پاک موسی علیہ السلام ورته لکه په قرار کې نه ژوندۍ ځان ته راويو دا تاسو ګورئ سګن کبان مونږ کې دا چلول بیا ونه کوي پینا نه موږ له کتاب پکار ده چې کتاب ول الله پاک وی چې موسی علیہ السلام ته وی چې تلاړ کتاب دا لاړو تورات دې نه دای راوړو کنه نو تورات د موسی علیہ السلام د کله چې فرعون غرق شو دا غینه ورستو بیا ورته تورات ملو شو او د غرق کېدو د فرعون نه مخ ورته لس صحیفه ملو شي. نو سل صحیفه الله پاک نازل کړي 500 د شیس علیہ السلام، درش په ادریس علیہ السلام، لس په ابراهیم علیہ السلام او لس نه ده په موسی علیہ السلام باندې قرآن مجید کې صحف ابراهیم او موسی. نو ټوټل چې دا 104 دي خو په دې ټولو کې غوړه چې دا قرآن مجید ده. د قرآن مجید پر اتللو باندې دا ټول چې دا منسوخ شوی دي، دا ټول سری منسوخ شوی دي. عدل ټول د کتاب الله ویلېږي، قرآن مجید ته کلام الله ویلېږي. دا قرآن مجید خصوصیت دا ده چې الله پاک دا په دې اشکاله کې نازل کړ. دا نور کتابونه نه دي، دا الله پاک دې په جمع باندې دا ورکړي. بیا په قرآن مجید په 2 نمبر د تورات ته، 3 په انجیل او 4 په بیا دا زبور دی. بل دا چې تاسو په دې کې دا تعداد هم نه چې لکه دا 104 دی لکه دا موږ ویل ولکه دا د بعض روایتو ته لګري او موږ په دا وایو چې دا الله پاک څومره هم کتابونه دي دا الله پاک زموږ په دې باندې زموږ یقین دی. ټول باغ وخت په پیغمبرانو باندې الله پاک دې نازل کړو نه په هغه وخت کې حق او سچو اوس کله به یو کتاب راتلو نه نه روستو چې بل کم کتابونه هغه کتاب منسوخ کېدو لکه توراتو نو تورات جو انجیل چې انجیل راغی جو هغه تورات هغه احکامات دا منسوخ شول. زبور چې نو پدې کې لکه د واعظ او نصیحت خبرې پدې کې احکامات چې نه دا په ډېر زیات نو او نو تورات باندې موږ خلکو عمل کو په زبور باندې موږ کو خو چې انجیل راغی نو تورات بیا منسوخ شو. چې کله قرآن مجید راغی نو قرآن مجید دا مخکینی کتابونه دې نن دا سکړلو منسوخ کړل. نو قرآن مجید دا ټول لکه د الله تعالی کلام دی او دغه څنګه ټول کتابونه دا
دا کلام الله دی خدا لفظ او دا دغه په اعتبار سره چې کوم هغه الفاظ چې پایږي دا لب المعنوي الفاظ یعنی نظم قران په اعتبار سره دغه اقسام دي. بیا دا چې د قراءت او د کتابت په اعتبار سره بعض سورتونه په بعض باندې غوړه دي. نبی سلام فرمای سورۃ یاسین د قران مجید ته د زړه ده او دغه شان د ټول نه لوی سورۃ نه د قران مجید کې اعظم سورۃ دا جنه سورۃ البقره لا دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې اذا زلزلت الارض سرین دا د نیم قران برابر ده. اشهد قل هو الله احد سورۃ د ثلث القران برابر ده او قل یا ایها الکافرون د ربع القران برابر ده. نو بعض به بعض تیرن دا د دې د وجنه چې بای کو یا د الله تعالی ذکر تیرن دا پکې ډیر ده یا دا چې لکه ثواب دا ډیر ده نو دا دغشته یا لکه سوره آیات الکرسی چې دا نبی سلام فرمایي چې ټول آیاتونو کې ټول غټ آیات ته دا الله پاک د لوی په اعتبار سره دا وایو بیا مخکزوخه نو ولله تعالی کتب دا الله تعالی لپاره کتابونه ثابت انزلها على انبیائه چې الله پاک دا کتابونه ذکر کړو په خپل انبیای کرام باندې وبین فيها امره ونهيه ووعده ووعيده او الله پاک نازل کړی دی په دې کتابونو کې بیان کړی دی واضح کړی دی خپل امرونه یعنی واقیموا الصلاه واتوا الزکاه ونهيه دا شان نه په کې الله پاک نازل کړی دی لا تقربوا الزنا او دغه شان دی لا تقف ما ليس لك به علم لا تقربوا مال اليتيم وغيرها وعدي چې الله پاک د مؤمنانو سره کومه وعده کړی دي هغه په کې ثابت دغه شان دی وعیدونه د کافرانو لپاره کم الله پاک دې د تیار کړی دي نو هغه دای نه ورولي وکلها کلام الله تعالی دا ټول کلام د الله پاک ته او هو واحد هغه یو دی یعنی د خپل ذات په اعتبار سره الله یو دی. وانما التعدد والتفاوت في النظم المقروب والمسموع اذا تعدد او تفاوت لري کنه جره موږ د الله دون کلامونه دي نو کلام خدا الله یو دی خو هغه د دینه مراد دی کلام چې کم لگا داغي الفاظ دي او هغه ویل کېږي لوستل کېږي نو بای کی چې نه دا د اختلاف پدې کې چې تا ډیر دي لگا سلور غړ کېدونه سلسفي نو دا ډیرواله نو ټول الله طرفه غټول دي یا دا چې تفاوت چې لکه دا غوړه دی او دا بای پسې دی یا بای پسې دا پدې وس دی نو دا وی دا غي نظم په اعتبار سره المقروب والمسموع کم چې لکه الوستلګي او کم چې اوریدلګي وبهذا الاعتبار كان الافضل هو القران په دې اعتبار سره ټول نه غوړه چې نه قرآن مجید دی ثم التوراۃ بیا تورات او الانجیل بیا انجیل او زبور بیا زبور دی كما ان القران كلام واحد لا يتصور فيه تفصيل لکه څنګه چې قران مجید دی چې دا یو کلام دی په دې کې ورواله دي لا يتصور په دې کې تفصیل دی دا په دې اعتبار سره نشته ثم باعتبار القراءه والكتابه باعتبار القراءه والكتابه سره د بعض سورتونو ویلو او د بعض سورتونو لیکلو د نور په اعتبار سره دې ثواب ډېر دی اي يكون بعض السور افضل چې بعض سورتونو چې د افضل کما ورده فی الحديث لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راغلی لکه ما تاسو وی اعظم آیه فی کتاب الله آیه الکرسی او ان لكل شيء وقلب القران یاسین او اذا زلزلت تعدل نصف القران قل والله احد تعدل ثلث القران قل يا ايها الكافرون ربع القران دا لري برابر دي. وحقيقه التفضيل او حقيقه التفضيل يعني ان قراءته افضل چې قراءت دی يعني دغه وینا افضل لا لما انه انفع ذکر دین نه فوق په اعتبار دې سره چې ثواب پکړل دي او ذکر الله تعالی فی اکثر یا ذکر د الله پکړ ډیر دي بقول والله احد کې بدل خاجی ثم الكتب قد نسخت بالقران بیا ټول کتابونه چې دا منسوخ کړل شي په قران سره تلاوت داغه او کتابت داغه و بعض احکامه او بعض احکام دي یعنی وځ د قران مجید په وینا کې د قران مجید په لیکلو کې بلیږي ثواب دی او په مخکنی کتابونو په وینا کې په تلاوت کې پایږي ثواب چې نن نشته نه یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر دان سره تورات یو نسخه هغه راوړله او پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله اول دا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته دا متغیر شو بدل شو اي لو بدالكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لظللتم عن سواء السبيل لو كان حيا وادركني لتبعني و استاذ د پاره د موسی علیه السلام په بدله د ما د قرآن مجید نن دا پوره کچرته موسی علیه السلام راغې وس او تاسو د موسی علیه السلام تابعداري وکړه زما تابعداري پرې خو دله نو تاسو بری کوم گمراه بشیدنی لارنه
او کچرتا حضرت موسی علیه السلام راغه په دې زمانه کې نو هم زما تابعداري کوي مطلب زما د امت زما په د امت یو حصہ چلن دا وي نو دا چې د دې نورو کتابونو لکه اکثر دا کم غیر خلک دي کله یا دا کم نوی تعلیم یافته هغه وی چې لکه دا تر عمل کله مني چې تورات دا څنګه چې قرآن مجید الله کتاب دغه شان دي تورات د الله کتاب دغه شان انجیل الله څنګه چې هغه الله پیغمبر دغه شان د الله پیغمبر دی زه هغه منم ته دا منه سمون ثواب کیږي د مامون ثواب کیږي ته ماته سم وځه پتا ته نه دا دې رنګ نه ا منسوخ شوی دي منسوخ شوی دي دا غي په حکم باندې به عمل لګي او دا غي په تلاوت به هم لګي دا غي لیکل به هم لګي هاي که بازار نه مشغوله ها کته و دې لپاره چې راځه دا غي خبري عزت کما چې هي به درې سره هغه ته جوابونه ورکوم چې بیا صحیح را او دا غي چې کوم خبري دی په معلومي کوم چې بیا غي پکې پلا رقم نسیل او کچر دا خبره صاحب دین کې نه نو بیا دا غي د کول او دا غي کول دا صحیح نه دي بل دې کې دا خبره ده چې کم دغه د قرآن مجید کې کم حکم دی اپ تورات کې ما شان دی او قرآن مجید پای کې نکیل نه کړي او قرآن مجید اقا شان دي جندا پر خودل نو پای کې بیا انسان ته ثواب تلنده ملويږي خو موږ به منو په دې باندې چې له قرآن مجید حکم دی په دې باندې مینه باندې چې دا دغه حکم دی تورات حکم دی یا انجیل حکم دی خادي والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظه بشخصه الى السماء معراج پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته 27 رجب باندې دا چې نه دا شغل دا قسمه د بدرې په ټلیفون کو چې دا سوې معراج دې کنه په دې باندې هم یقین لرل چې دا ضروری دي یو په دې کې دا چې یو اسراء ده اسراء او یو معراج ده نو اسراء چې نه دا دغه نه د مسجد حرام نه والا د مسجد الاقصی پورې د مسجد الحرام نه د مسجد الاقصی پورې دا په قرآن مجید سره ثابت دی لګاوه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د دې د شپې دا ویلېږي کنه نو دا په دغه سره ثابت دی په قرآن مجید سره ثابت دی او دا چې په کتاب الله سره ثابت دی نو دا قطعي حکم دی چې دا ته نه منې نو بری باندې کافر کیږي او معراج د اسمانونو نه د زمکې نه اسمان ته دا د ثابت دی په خبري مشهور سره سره ثابت دی نو کدا انسان نه مني نو کافر کیږي غنو او گمراه دی نو خبر مشهور نه انکار کوي نو فاسق دی او بیا د اسمانونو نه د لا منتها پورې دا چرنده په خبري وای سره ثابت دی او کدا ته نه مني نو ګورانګاری کې په ولکه دا منل پکار دي خدا نور خبري دي کنه دا بلکه دا منی با وس کم فلسفه دي دا غي انکار کوي د دینه چیرې دا معراج دا نه دی ثابتو ولی زګه چې یو خدا خبره ده چې کله ته چې الله پاک وختو نو الله پاک څنګه وختو دا خو اسمانونه وشتیدل نو اسمانونه څنګه شليږي کنه چې اسمانونه غاوج نشليږي پوه شئ دویم نمبر دا ده چې کله د دې زمکې نه ته د اسمان اوچت شنوال دغه نور دی نو نور زمونږ د دون لري دی چې منګه سيجي نوال د جلاړ دا پتا څنګه ورکیاو سیدلې به دام نه نشي او درېم دا ده چې لکه حضرت عائشہ رضی الله فرمایي چې ما باندې څه وخت نه راغله چې ما د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما چته مندل نه مطلب دا چې زمانه چته دونه ورکشه نه لري او بل چې لکه ته چې دې زمکه بعد د زمکه نه روان شو بیت المقدس ته لاړو د بیت الحرام نه بیت المقدس ته درې ورځې راغله او بیا دونه چلنو د اسمانونو پر لاړو د اسمانونو راغو بیا وی چراله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر مبارک داله ګرم او خشوي نه او دروازې هغه کم دا چونو هغه د قیدونو کم زنجیر چې کنه یا شان لقیدو نو موږ دا استعقل نه مني وینا نه عقل نه مني موږ عقل نه مني ځکه خورته معجزه وای کنه خدای دې قرآن کړه چې عقل منل به ولې معجزه بیا چې عقل منل بیا معجزه نه وګڼه معجزه کوی دی تا چې عام خلک دا غي مثال نشي پیش کولای او د دې خبرونه چې دا جوابونه داري چې دوی چې اسمانو نو اسمان چې دا د قیدې شي ورزيدې شي ځکه چې الله پاک وايي اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت نو چې الله پاک په اخره کې کولای شي نو په دنیا کې نشي کولای سو او دویمه دا چې لکه ته چې دا اسمان چې نه دا د دې نه برا دغه ور دی او دغه
سوا د انور دی انور ته دا انسان سيجي نو موږ په انور کې د سيجرو طاقت چا کې خو درلې چې الله حضرت ابراهيم عليه السلام ورته گزار کو دا وسوم ورسته موږ سيجي نو او هغه جو خبا قاعده ور او د غردیدلو او چې الله ورته حکم وکړو چې یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام دې نو کله چورتوي چې یا نار کونی بردا اوس دا پته نه لګي چې سیده کنده کومه عالم نه ورېدو کله چورتوي چې یا نار کونی بردا دا اور یخ شو ویلې چې موسی عليه السلام ابراهيم عليه السلام مالا بګي یو شو بیا ورته چې وسلاما سلامتیا والا شل کډیر مخوګیګا نو دون دا دغه شو بل لا چې دا چې لکه دا ممکن نه ده نو چې الله پاک په دې باندې ممکن دی او پات شو د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خبره چې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما باندې وخت نه درغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه چرته د شپې تلې نه مالک نه لمونه موږ وایو چې دا واقعا د معراج د صحیح روایت نه چې کوم دا نو دا معراج د هجرت نه 2 کاله مخکې یا د هجرت نه 15 کاله مخکې چې نن دا شوی دا وایي به باندې او د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها عمر د هجرت په وخت کې چې نن دا 15 کاله په روایت کړی په روایت کې اته کاله نو چې د معراج مقوانو معراج په موقع کې بلدي عمر یا بدري کالو او یا په سلو کالو نو بدري سلو کاله کو خصوص په لقنه نشوا کوله هغه پوهیږي نو هغه د غوړې پته نه شو لګیږي نو دا څه دلیل نه دی واو نور خبر به کوم دي جوایو پکې والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظه دا فی اليقظه قید ولې ولګون دا ټول قیدونه په خپل باندې وای چې بدیږي وای هغه کسانو باندې رد دی کم کسان چې دا په خوب کې شوی نو رد په دې باندې راغلی چې لکه کم کسانو چې په خوب کې شوی دی نه خبره غلطه ده ځکه چې بدی نوروز ټوډه خلک چې نه مرتد شولو ډېر خلک مرتد وي چې دا خبره مونږ نه منو چې کله به دا خبره وکړه لګنه نو ابو جهل دا واورېدل ابو جهل په حضرت ابو بکر صدیق په دغه زمانه باندې هغه بل ځای ته منځله تلو سار مونږ په بل ځای ته تلو نه چې کله راغی ابو جهل ورته ویل کا حضرت ابو بکر صدیق دی وستا عمل کړو خو نور خبرې کوي نور کله به کوم خبرې زم بځای کې بلک راته دي او نن بل وي وسې وي دی چې دا معراج دا واقع ورته ټوله ابو جهل چې نن دا ابو بکر صدیق هم دوی دا ته دغه خبره کوي او تا خپل ته ورېدل دی یا دروغ نه وایي بالکل اشتیا دی ما په یقین دی پیغمبر صاحب د پته په دغه موقع باندې پیغمبر سلام آتا صدیق لقب ته دا ورکو نور نه مسو عبد الله ابن ابي قحافه دا نوم ابو بکر ورته او صدیق وته په دغه لقب باندې وکړو شو خادین وای چې فی الیقظه بشخصه مطلب په خپل باندې لري لکه دغه نه لري مثال نه لري اله سما اسمان ته یعنی جسد ته بشخصه یعنی دا جسد ته بعد کله موږ کوی چې لکه سب د بیان سلام روح ته لري جسد یې ته نو مطلب شخص وای دی ته چې روح مع الجسد وي الى السماء اسمان ثم الى ما شاء الله تعالى بیا چې الله با اوتری من الله علا دبرنا حق ده اي ثابت بالخبر المشهور يعني دا خبر مشهور سے ثابت ہے حتى ان منکره چې منکر الذين يكون مبتدع المبتدع يعني بدعتي له وانكاره انكار درنا وادعاء استحالته او د دې محال غنلو دعوه کول انما يبتني على اصول الفلاسفه دا مبني په اصول الفلاسفه باندې چې فلسفه سوې چې هغه دغه درې خبرې کوي کنه یو وایي چې لکه بدیګه خرق د اسمانونو راځي او دویم سوې چې لکه دا ور دی په دغه کې او دریم نمبر چې حضرت عائشہ فرمایي یا په دې نو په دغه وخت دا ممکن نه نه بلګ وخت دا ممکن نه حضرت عائشہ خبره پرې یغزد لاندې لیکل به شخصه د لاندې چې لیکل را روان ده انما يبتلي على اصول الفلا والا فالخرق والالتئام على السماوات جائز چې دا شلیدل خرق او التئام شلیدل ته ویلېږي دا پس اسمانونو باندې جایز ځکه الله پاک فرمایي اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت والاجسام متماثله او بل دا وی کنه چې دا اجسام دا ټول متماثل یعنی که علوي دي کله پاسري دي او کله دي دي دا ټول یو شان دي او یو شان دي نو دا جوړ شوی دا جسم او د حیولا او دغه نه دي اجزاو نه دي نو دا ټول جوړ شوی دي نو الله پاک بدی کې دغه نشي کولای دا دغه دا خبر چا کې چیرې دا به سيزره دا ټول د دې د کې الله پاک دغه تیوالي چنوري او هغه دغه طاقت نه لکه څنګه چې ووري او هغه د سيزلو طاقت دی الله پاک يسيح على كل ما
على كل ما يسوع الاخر ده سيري هغه کوم بسوي په بل باندې والله تعالی قادر على الممكنات كلها او الله جل پاک په ټولو خبرو باندې ممکنات باندې قادر دی فقالوا في اليقظه اشاره ده الى رد على من اعتد زعم ان المعراج كان في المنام چاوته د معراج په څه کې شوی دی په خوب کې شوی دی زیدا بیا سبا وو ها ان شاء الله بل ورس کله بیا موږ ویدا